वेलکम बैक یو ځل بیا هر کله په خراغلی ستړي مشي پروګرام نن زمونږ په کلی کې ماته وي بالکل پروګرام کې دا ټایم مونږ فیسبوک لایو هم روان یو او د سره سره چې کوم دی تاسو ته یو ځل بیا چې کوم زما لیدونکي اوریدونکي او کتونکي دي هغه ټول ته یو ځل هر کله بیا خپل پروګرام کې وای مالک څنګه تاسو ته پته وي چې مونږ یو پروګرام کې مونږ فیسبوک لایو هم راځو د سره سره چې کوم دینه مخ کې ما خبره هم کړې و چې زمونږ موضوعات چې کوم دی پاغه به خبرې تیری هم کومه تاسو بل لایو کال کوئ میسج بکوي میسج کولو طریقه کار یو ځل بیا د تخمه خپل موبایل رائډ اپشن کې ولیکي کې پی کې سپیس خپل شاندګه میسج راوبلګي په 83818881 او د سره سره تاسو موږ ته لایو کال کولای شئ په 0915257 زموږ فیسبوک افیشیلی پیج سونو پښتونخوا هغه باندې تاسو لایو کامنټس او شیرینګ کولای شئ چې چا هم ډیر ځینو کې تقریبا فیسبوک کار هم نه کوي خو بیا هم تقریبا زموږ کوشش روان دي چې وی چې څوک هم وی څوک موجود وي نو ورسو او پروګرام کې لکه څنګه تاسو ته پته را په پوره نړۍ کې په پوره دنیا کې نن یو داسې ورځ مانځلې کېږي د یو داسې هستي ورځ مانځلې کېږي چې ډېرو خلکو ته به د دې پته هم یو هغه مطلب د انسانانو د حیوانانو د چا هم چې وي نو چې د چا نه وي هغې ته به ډېر احساس وي لکه نن مونږ خبره وکړو مونږ انسانان خو انسانان دي مونږ خو اشرف المخلوقات یو هغې نه علاوه چې کوم حیوانات دي نو هغې که هم وګورو نو هغې هستي چې کوم مقام دی هغه په حیواناتو کې هم څومره دي یعنې هو ورځو او ډېره ټیکنیکل کوونه خبره زمونږ هغه هستي د هغې ورځ نن په پوره دنیا کې مانځلې کېږي چې هغې د خپو لاندې ایز مسلمان زمونږ دا یقین دی او مونږ دا ایمان دی چې د هغې د خپو لاندې جنت دی ټول دنیا او د ټولو دنیا اوسېدونکي ټولو ته د مورنۍ مور چې کومه دا ورځ دی هغه ډېر ډېر مبارک وي الله تعالی نه دا غواړو همیشه دپاره او الله تعالی نه دا دعا دي چې د چا هم موریانې ژوندی دي الله تعالی دې ډېر عمرونه او د چا موریانې چې وفات الله دې بېرحم وکړي یعنې هو خبره ما مخکې هم په دې ډېرې زیاتې خبرې کړې وې لکه وروستو کال هم مونږ په دې خبرو کې دې نه علاوه مونږ ته پکار دي چې مونږ د مور چې کمې د مور کمې خبرې دي د مور کم مونږ ته مقام دی هغه مونږ هغې بار مونږ خبره وکړو چې دا خبره د ډېرو خلکو تاسو ته پته نه وي چې کله هم انسان مور مطلب خپل اولاد وي که نه او دی یا خپل مطلب والد یا والده نه وي جوړه شي نو هغې ته دومره احساس نه کېږي چې دا مور او پلار دا څنګه وي مطلب دومره مینه نه وي چې کله هغې خپل اولاد راشي نو هغې ته هله پته ولګي چې د اولاد څومره خوږ دی دوی سره څومره مینه کول پکار دي که تاسو سوچو کې په والدین کې دواړو کې مور او پلار کې پلار بیا هم په بچي سختی کوي بچي سره دومره اټریکشن مطلب د دومره اټیچمنټ ورسره نه وي مطلب هغه غوسه هم کوي هغه کوشش هم دا رواني ځکه چې پلار بهر دنیا ګوري همیشه دپاره د بهر دنیا کې څه روان دي څه کېږي او دینه بچي ته فایده ده دینه نقصان دی خو یو هستي چې کومه ده مور هسې دا لفظ چې کوم دی بې انتها خوږ دی زه چې خبره کوم نو حقیقت درته یم چې زه ورته نه پوهېږم چې زه په کم انداز باندې د مور د الفاظ د خپل خولې نه راوباسم په خپل کم انداز باندې زه ووایم مور چې څومره خوږ نوم دی او د موریانو حوالې سره زه دا چې کومه خبره شروع کړې وه چې والد چې کوم دی هغه کله نه کله مطلب هغه په انسان مطلب په بچي باندې یا په بچي باندې همیشه دپاره کوشش کوي چې لږ غوسه هم کوي او لږ مطلب هغه ډیمانډ هم دومره پوره کوي ځکه چې هغې ته د دنیا بهر پته وي چې څه لګیا دي په دنیا کې څه کېږي ورسره روان دي خو یو مور داسې ده چې هغه د خپل بچو دپاره چې کوم دی هغه که ډېر زیات هم غلط وي کله زه موریانې ووینم نو زه ډېر زیات ماته ډېره مطلب دا خبرې ټولې ماته فیل کېږي چې زه کله مور هغې بچي که ډېره هم غلطه کړې وي ډېر غلط کار یې کړي نو هغه کله هم دا نه اکسپټ کوي کله هم دا نه تسلیموي چې زما بچي دا غلطي کړې ده او نه مړه زما بچي داسې چېرته کوي زما بچي په خپل سترګو به یې کتلي وي ځکه چې هغه د خپل بچي سره دومره زیاته مینه کوي که زه یو خبره وکړم چې مونږ دا دنیا چې کومه ده په دې دنیا کې چې کوم انسانان دي هغه د والدین مطلب چې والدین نه وي نو خو هېڅوک به هم نه به زه وم نه به ته وې نه به بل او بیا چې هغه په کوم انداز زمونږ پرورش کوي زه د حقیقت خبره درته کومه چې یو ورځ یو مطلب فیملی کې چا سره چې ناست وي مطلب هغه زمونږ په فیملی کې یو ترڅ وي د هغې ماشومان ډېر زیات مطلب وران او مطلب ډېر زیات بیماریږي وغیره نو د هغې کورواله چې کومه دی
هغه پوره شپه خپل ماشومانو سره ناسته وي او مطلب هغه بیمار شو پاسېدو څه شو، نو زه داسې حیران وم چې زمونږ هسې لکه اوس چې څوک داسې وي نو هغه صرف خوب دی د شپې څوک داسې راشي خوب دی خراب شي هم هغه چې څوک ټک ټوک وکړي نو دماغ باندې د درد وي بس ډسټرب وي غوسې کوي څه او مور که تاسو وګورئ نو یو ماشوم ته په شپه کې د 3 نه تر 15 ځله پورې تر 10 ځله پورې چې کوم دی ماشوم تپاسي هغې کې وږي شي هغې که مطلب هغې دپاره چې کوم میټرس وي هغه چینج کولی وي ماشوم ګرمي نه وشي ماشوم دا نه وشي ماشوم هغه پوره تقریبا د هغې دا یو روټین روان وي تر تقریبا 15-20 سال پورې چې ماشوم څو پورې مطلب میچور نه وي نو د هغې دا روټین روان وي هغې همیشه دپاره د خپل ماشومانو خیال ساتلی نو دلته خبره راځي چې نن هغه ورځ مانځله کېږي هغه مبارکه ورځ هغه موږ دپاره د ډېر اهمیت ورځ چې کومه ده د مور ورځ چې کوم دی هغه مانځلې کېږي د دې صرف او صرف مقصد دا نه دی چې موږ په دې ورځ باندې خبرې اترې وکړو زه دلته کېناستم په مایک باندې ما خبرې وکړې چې مور داسې دی د مور دومره قدر او د مور دومره ګوره اسلام باندې هر څه ختم دی موږ په دې خبره کړې ده نو هغې څومره مقام ورکړی دی مور ته چې د مور د خپو لاندې جنت دی ګورې که چا مور خوشحاله کړله په دې دنیا باندې د مور خدمت وکړو د مور قدر یې وکړو نو د هغې چې د خپو لاندې کم جنت دی هغه به تاله میلاویږي او زه حقیقت درته وایم چې کم انسانانو مور خفه کړې ده کم انسانانو ګوره ما ډېر خلک کتلي دي چې هغه کله داسې ایج ته راورسي چې هغه مطلب جاب مواب یا کاروبار یا څه یا واده ماده وکړي او دا زموږ په دې پېښور کې بې انتها زیات ټرینډ دی زما ډېر زیات کتلی دی چې مطلب کله هم واده ماده څوک نو بس هغه کوشش وي چې زه بس بیل شم ځان ته شم او ځان ته لاړ شم والدین داسې پرېږدي مور پرېږدي پلار پرېږدي هر څه پرېږدي بس هغه ځان ته شي ځان ته زندګي شروع کړي بړه ډېره مزه کوي لازمي خبره دی چې دا د څه ټایم مزې دي او دا د څه ټایم خوندونه دي چې کله هم ته د خپل والدین قدر ونه کړې زما نه دا حلفن دا خبره ته ځان سره حلفن ولیکه چې په ژوند کې به د خپلو بچو نه خوند وانهلې کله پتا هم دا وخت پتا هم را روان دی چا هم د چا هم موریانې چا نه خفه دي په څه هم وجه دي کومه هم وجه کېدی شي خلک به ډېرې خبرې کوي ما نه په دې او مور داسې او مور د مور په باره کې یو لفظ هم نه مور دی چې که چا نه هم موریانې خفه وي د چا هم موریانې داسې وي چې هغې ته په څه ګیله وي څه خفه وي څه کیسه وي نو هغې ته نن په نن دا عهد او دا واده د ځان سره کول چې زه اوس په اوس لاړم مور ته زه د مور په خپو کې ناست یم مور نه معافي غواړم ګوره حقیقت درته وایم چې دا یو داسې رشته ده چې په دنیا کې به دومره پیور او دومره ګوره مونږ مطلب ودونه وکړو مونږ سره چې کومه زمونږ وایف وي زمونږ بچي وي هغه تا سره کله دومره فیر نشي کېدی لکه چې ستا والدین دي مور او پلار همیشه دپاره دا غواړي په دې دنیا کې ډېر خلک دي هر سړی مطلب کامیابي دي څه دي څوک هم دا نه غواړي ستا رور نه غواړي ستا تره زوی نه غواړي تا ماما هېڅوک هم نه غواړي چې دا هلک ما نه مخکې لاړ شي ما نه زیات مطلب د ده نه دولت وي د ده سره شهرت وي د ده سره عزت وي هغه به همیشه دا وایي چې زما زیات او د ده کم خو یو والدین داسې دي چې هغه همیشه دپاره خپل بچی د خپل ځان نه بره ګوري نو دومره مونږ ته لږ احساس دومره صرف بس د دې څو خبرو مونږ ته احساس کول پکار دي انیهو ورځمه او کالرانو سره هم په دې خبرې تېرې کومه چې مونږ کالران هم را روان دي چې هغه د مور په شان کې د دې څه تاثرات دي او که څه داسې خبرې وي بلکل ما سره کلیرلی او پلیز دا یو ریکوست درته کوم که څوک هم داسې وي چې هغې نه مور خفه وي هغه دلته راځي زما د دې پلیټفارم نه تاسو لایف مطلب خپل مور نه معافي غوښتی شي بلکل ګوره مونږ انسانانو په انسان کې کمزوري وي انسان غلطي هم کوي انسان غلطي چې کوم دی پوتله دی خو دلته چې کوم موږ څه وایو یا څه خبره کوو نو هغه به څه وشي چې بل چاله به هم عبرت حاصلېږي ورځمه ډېرې خبرې حقیقت ته هم چې زه د مور لفظ واورم که نو حیران شم چې زه د دې لپاره کم لفظ استعمال کړم کم داسې د الفاظونه راوړم د کم ځای نه راوړم زما چې کومې خبرې اوس روانې دي زه نه پوهېږم چې زه څه وایم ځکه چې د مور په شان کې زه خبرې کوم هغې په هستي باندې زه خبرې کوم نو زه خپل تاثرات ظاهرول نیم زه په کم الفاظ کې د خبرې کوم د مور په شان کې چې د مور مونږ څومره شکریاګانې ادا کړو څومره خدمت یې وکړو حقیقت ته وایم یو بله خبره ورکوډ شان ته کې بیا کال ته ځم چې مور کله هم
داسې چې ته راورسي چې مطلب دې کیني یا کور کې زنانه راشي نورې د هغې انګورې وغیره وغیره هغې لمسي او د دې زامن کله به هم مور ته له ډیمانډ نه وي کړی چې مطلب زما دپاره دا راوړه یا ها وکه یا دا وکه هغه کله هم دا کوشش نه وي هغې همیشه دپاره چې کوم دی دا کوشش وي چې زما د بچي ته څه تکلیف ونه رسي زما د بچي په دې باندې خفه نه شي نو دا هغه هستي ده د هغې په باره کې زموږ خبرې ترې روانې دي تاسو سره به خبرې ترې کوم په 091525143 تاسو موږ ته کال کولی شئ او موږ ته میسج کولی شئ پی کې سپیس خور شانته کې میسج رالیږي په 3 کا زموږ فیسبوک افیشلی پیج دی سونو پښتونخوا ورځما کالر ته چې کالر څوک او د کم ځای نه او سی راوړي دي په 091525143 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي او هرکلی مننه خوشاله اوسئ. عدنان تاسو سلام او د سونو رادیو ټولو خوږو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی او د کم ځای نه؟ خوشاله اوسئ. خان سرانې مو د مومندو نه. خان سرانې د مومندو نه پرون هم راغلی او خان پروګرام اوري؟ او ډېر په مینه یې اورم ډېر په شوق سره یې اورم. نن خو ډېره زبردسته ورځ دی په دنیا کې مناویږي موږ نه خو دا مطلب دا نور 11 مہینے اور مطلب دا 364 ورځې هیر وي بس دا یو ورځ را یاد شي دا وجه صدا دا سکی صدا او سو ویل غواړي د مور په شان کې دا خو د مور ورځ په نوم یادېږي زما طرف د ټولو میندو ته دا ورځ مبارک وي. ډېره مننه. او زه به یو خاطره درته شریکه کړم د خپل کور زه چونکې زما مور اوس په بل وطن ده زه په بل وطن یم ځکه زه د پورې پښتونخوا سره تعلق ساتم د بارې پښتونخوا سره جی او زه دلته مهاجر یم که نه ښه کله چې ما نه به مور خفه شوله نو دا زما یو خوږه خاطره به مې که نه جی نو به زما به هغه مور مې یو ورور هغه لیونی شانته ووه مطلب ساده غونته کې ساده و لیونته ور بس بیا ورته بیا اکثر ما ورته هغه یادوم مړه مې ستا د هغې نه ستا غل زده کړی خفه به شوه رانه که نه کله کله بس ما ورته یاره بس ته هغه ورور دی بیا مړی بس بیا به وبه یې خاندل خندا به شوه که نه نو اکثر زما خو داسې دغه دی ادنانه جی زه کله هم غوسه وشم کور کې زه کله هم غوسه شم یا ما غوسه کړي بس چې مور مې راته ووایي بس بیا هغه زما غوسه هم کېږي یو وخت څومره خبرې چې راته هغه څنګه خبره وکړي ګا څومره غوسه یم بس غوسه مې سړه شي ځکه چې مور راباندې ډېره ګرانه وه. خان زه به دلته یو خبره وکړم چې د کم انسان د وجې د هغې د مور او پلار په سترګو کې اوښکه راغله هغه د دنیا بدترین او بدقسمته انسان دی. ما به مور ډېره ګرانه ده الله دې راته ښه لري الله دې راته ژوندی لري امین الله دې سره ملاقات زموږ وکړي په نږدې وخت کې امین الله تعالی دې پرون یو شعر راښکړی و نه اوس نن به درته زه بیا درته ویم ځکه چې پرون مې کتابې هم نه و شعر ته جی کلیوال شان د شعر دی جی ارشاد د شرم سره چې د سیفټي پسکه په خوله ونیسي ما ورته یاد کې بیا تیوار درته ناره ونیسي او ورته جیبونه د توتان او بادامو ډک کي کله کوڅه کې چې زمونږ د کور واړه ونیسي. ډېر ښه بس نه ډېره مننه خوشحاله راته اوسئ روجان خان سرانې ډېرې ښکلې خبرې خوشحاله اوسئ ډېره مننه تھینک یو خان سرانې موږ سره د مومند نه موږ ته کال کړو بې انتها ښکلې خبرې او زه غواړم چې څوک داسې راشي زما دپاره شعر و شاعري او غزل ټپې دا موږ همیشه کوو او زه وایم چې داسې څوک راشي چې دا مور په شان ماته یو د مور په شان کې مطلب ماته یو داسې غزل یا داسې شاعري راوړي چې بس دی مونږ خو نشم پته نشته مانه څه خبرې کېږي اوس روان دي ځکه چې د مور خبرې. السلام علیکم معذرت سره څوک هم دی او د دې کال ډراپ شو د موږ سره خبرې ترې ونه شوې بل کال ته به ورځم او د سره چې کوم میسج را روان دی هغې ته به هم ځم. السلام علیکم وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. جنت څه څنګه یې بای؟ زه خو ټیک ټاک یم. خورجان مې څوک ده او د کم ځای نه؟ شمه دی خانه. شمه ستړې مه سې دا راته وایي پروګرام اورېدی سي هلته؟ हाँ जी बिल्कुल ماشاءالله خو بیا به مو لږ مخکې خو میسج کولی چې وګورئ ما هم خبرې کړې وې چې موږ ډي خان ساوت نارت وزیرستان شم پروګرام اورېدی سي اوس بالکل ټیک شمه څه راته وایې نن خو مور دې ژوندی ده که نه؟ हाँ जी बिल्कुल ماشاءالله او مور په شان کې څه داسې خبرې څه داسې کیسې څه دې راوړي دي مور تا سره په څه باندې ډېره جګړه کوي؟
بای مور خبرې خو ما ټولې منلې صرف دا په ریډیو باندې راته وایي چې نه به کال ورکوي نه به یار وي دا یو خبرې نه منم دا هم منل پکار وي خو اني هو هغه خو الله تعالی دې په دې ورځ دې هم الله پاک دا عمل په دې خبره هم وکړو دا راته وایي د مور په شان کې څه ویل غواړي څنګه د مور په شان کې څه خبرې کول غواړي بس یو غزل به ووایم مور په حوالې سره جی 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 ارشاد ها ته خوږې مورې ستا خدمت خو عبادت نه آها خوږې مورې ستا خدمت خو عبادت دی خوږې مورې ستا خدمت خو عبادت نه لتا جار شم ستا تر پښو لاندې جنت نه اوی هوی اوی هوی او کله ځان کله د زړه کله ذکر کړم کله د ځان کله د زړه کله ذکر کم کله ځان کله د زړه کله ذکر کړم مورې تا سره مې دومره محبت ده اوه بېشک او مورې ته چې مې یاد ساتې په دعا کې مورې ته چې مې یاد ساتې په دعا کې ستا دعاونه حاصل ماته راحت ده اوهو اوهو او ښه مې مور او پلار که معاف نه کړې دا واوره ته مې مور او پلار که معاف نه کړې دا واوره تا به معاف نه کړې الله دا حقیقت ده بالکل حقیقت په دې خبرو کې شمه ډېرې زبردستې خبرې او ډېرې خوږې خبرې او الله تعالی دې همیشه داسې خوشحاله ساته ډیره مننه تhank you خورجان او ډیره مننه thank you ډیره خوږې خبرې او په غزل کې د شمه خور دا خبرې یو خبره زه به دې خبرو کې خبره راځي ډېرې خبرې را یادېږي همیشه درته دا وایم چې تاسو کله په ژوند کې دعاګانې کوئ د الله نه غواړئ مطلب موږ دعاګانې کوو الله پاک چې کله هم په موږ څه مصیبت څه خبره څه کیسه وي نو موږ د الله تعالی نه غواړو دا زموږ ایمان دی یقین مو دی ایز مسلمان نو په هغې کې زه یو خبره درته وکړم هغه دعاګانې الله تعالی ډېرې زر قبلوي چې کومې دعاګانو کې ستا د والدین حصه وي همیشه دپاره چې کله دعا کوي نو مور او پلار د هغې دپاره که هغه ژوندي وي او که هغه د دې دنیا نه تللي وي نو همیشه دپاره اول دعا د هغې دپاره ورځم بل کله سره هم خبرې کوم بیا که میسیجز ته هم راځم چې څوک دی او د کوم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام جی صدر نوتین خبرې کوم جی لال خان خبرې کوم جی ستړی مشې لال خان رور او جی دا بس زما په ژوند کې پهله ځل د شپېتو کال عمر مې دی خو تاسو پهله ځل ما تاسو سره وکړو چې تاسو د مور خبر وکړئ جی زما د ترور دامن دي د دې ایت آباد کې اوسېږي درې کسانه جی او دوه چې دي په یو د امین کالوني کې دلته دي کې اوسېږي خپل مور ده او کروڑپتیان دي لکپتیان نه دي کروڑپتیان دي ایت آباد کې بنگلې دي خپل او جی او یو چې دی په ابراهیم کې دا ډبره کې ابراهیم پلازا ده جی او دې کې خپل دکان دی دا لیبارټري ماشینونه د هسپتالونو ته یو خپل خلک مالدار جی یو ارشد نامه په اعتبار کیږي جی بل فیاض خان نامه په سکول کې یو سکول کې هغه استاد دا سکول باندې چاپی جی او جی بل فیاض خان دی وابړه کې دی او ته پر بدوا ته اوس په خبر دراغله نمونه ما خلک خیر دی دا د دې دا کومه چې دا پنځرونه دي پنځرونو کې مور نه ساتلې او کله یو دی او کله بل دی اوس زموږ یو لکه ورندار مې د هغې خور ده نو مونږ کرا زموږ رور کرا د شپې 1 بجې شړلې ده د اعتباد نه نو په خبر کې زموږ رور کرا اوسېږي پېښېږي نو دا وایم چې لکه هغه مور د دې څونه خدمت کړو الله دې چې نن د دې زی تر رسېدلې دي او د دې پلار جو ډرایینګ ماستر او د صدر نمبر 1 سکول کې علاؤالدین نامه یادې ده جی او نو هغه نن زما خیال چې میاشت قریب کېږي چې زما رور کر راغلی ده د شپې 1 بجې مور لکه کړې ده نو په لخوا دې خپل کې یو میاشت تړلې و چې یو میاشت په یو کړو یو میاشت په بل کړو افسوس یا یو شړل او جی افسوس تاسو د مور خبره کوم تاسو هم چې تعلیم یافته خلک لکه زما د څو ځامن دي څنګه د مور خوري نه دي او لکه خپل مور نشته تلې نن هم زما رور کړه پرته جی الله تعالی دې نشم پته نشته او جی ډیره مننه چې تا کومه خبرې وکړې او خوشاله راته ډیره مننه thank you اور معذرت سره دا چې کومې خبرې دي رور کولې لکه دا زمونږ کاکا خبرې کولې د کوم حقیقت بیان کو نو حقیقت د ته مزه
خبرې مانه نه کیږي. الله تعالی ما یو د خبرو کا وی با مالدار به وي، پیسې به وي، هر څه به وي، خو زه که زما غږ اوري او که زما غږ ورته خدای دې وکړي چې ورسېدې وروڼو ته چې دې نه بدقسمته او بدترین انسانان په ژوند کې نور نشته دی. یو مور ظالمانو، زه خو ویم ما نه مور کراچۍ ته کله کله لاړه شي که نه، زما د رور کره په چکر باندې کله دلته میاشت 2 3 5 نو بیا ځي، نو حقیقت درته وایم چې ما خوښې پرېږده چې زه زمونږ د کور والا داسې خفه وي، الله تعالی مو دې وساتي چې مونږ وایو که لکه د دې جنازه زمونږ د کور نه ووته. نو ای ظالمانو، ځان ته مسلمان وایي مونږه، ایز مسلمان مور، دا مور ولي اسې زه خبره وکړم دا بچي باندې دا مور څومره ګرانه وي، دا مور په کم ټایم کې مونږ نه دې حال ته ولې ورسېد. هغه صرف او صرف په دې وجه زه دې خوریانو ته هم محنت کوم، په دواړو لاسونو ورته زارۍ کوم چې تاسو که د دې مور نه نینګوري که نه، دا مور نه ده ښه، زامنو ته وایي مور دې داسې کوي او مور دې داسې کوي او مور دې داسې کوي. هغه زامن اول خو به زه ووایم هغې دپاره هغه الفاظ چې کوم زما په خوله کې راځي هغه زه په ریډیو نشم کولی عام ویلې، چې دې ته زه مخامخ چې ما ورته دا الفاظ دې ته استعمال کړي چې دې دومره کامه کړي د خپل مور چې هغه ټول عمر یې په تا پورې خواري کړی د دومره ځای ته یې را رسولې وي، هغه مور نن ښه نه شوه. او هغې خوریانو ته هم ریکویسټ کوم او دا په دواړو لاسو ورته دې ته دا سوال کوم چې دا خبرې مه کوئ، سبا به ته هم خوښې وي، دا خبره ځان سره ولیکه، د ایډي دا خبره ځان سره ولیکه چې سبا به ته هم خوښې وي او ستا به هم دا حل وي، ستا به هم دا حل وي. دا حلفن معنه واله قسم درته نه خورم د دروغدن سړي یا د قسم ګناه هم دی، خو دا حلفن معنه دا خبره ځان سره ولیکه سبا به ته به هم خوښې وي، یا به 10 کاله وي یا به 20 کاله وي، ته به هم خوښې وي، تا سره به هم دا کېږي. دا د سره ولیکه. یعنې د ورور چې کومې خبرې وکړې دې دپاره زه ما سره الفاظ نشته، زه دې ته کم الفاظ استعمال کوم. څومره بدنصیبه خلک دي په دې دنیا کې، داسې بدنصیبه خلک هم شته. یا الله دې ورته هدایت وکړي. او موږ ته میسجونه هم راغلي، زه وایم چې میسج ته هم لاړ شم او زړه مې غواړي چې څو کالونو واله مو دې کثرت کمې خبرې وکړي دې په باره کې به دې هم څه وایي. السلام علیکم. معذرت سره چې څوک مو کال ډراپ شو، ستاسو ډېر زیات میسج راغلی دي، میسج ته هم ورلم او د میش سره د میژ بانو کار کلیک مروړي خان صوت نارت وزیرستان خلک هم پروګرام وروي دغه ته هر کله یې سوري مو سره کیسه سره ویریږي کله کله. السلام علیکم. یا الله پتا نشته زما د سیستم کې هم سفر کړه. السلام علیکم. وای پریګی دا ما پریګی د خمار ته ملک پریګی دا کوم اساس کې د روزګار ته ملک پریګی دا ډیر ښه او رب ځن کدن کې داشنا نمبر یاد کړه. اها ایش په بدنام شي مخ د یار ته ملک پریګی دا ډیر ښه او دا ته کلندر ملنګدار په سر ناری وਹੀ. اها دا ته کلندر ملنګ د دار په سر ناری وਹੀ لا شمولا لا ته دیدار ته ملک پریګی دا ډیر ښه ډیر ښه. ستړي مشه نیکی هله احترامات مازلی بډه ډیره مازلی را د ستړي مشه او تا به ټاپک هم اوریدلی و وسی ورور چې نو کې نه کال کړو خپل پروګرام باندې تعالی ډاډ او دا در کومه ډیره مننه او الله تعالی دې مفتقل الذي اجر درکورا ډیره مننه. ا دې ورور خبرې دي موږ نه مخکې د یو کاکا خبرې دی واورېدې او سوې دا څنګه خرق دا څنګه سود هسي کولی شي. بس حقیقت انسان چې کله بیانې دا غوډل درد مرزیو حقیقت د دې بلم دردای کنه د دې ترور واخه نو د دې سره سوم احساسو پته نشته دې سلو کې نه دې سلو کې 95% داسې کسان شته دی او داسې اولاد شته چې هغه مور خپل ډېر پسپک نظر ګوري. یا الله دې داسې زه یو دعا همیشه د پاره کوم یا الله داسې اولاد چاله ورمکه داسې اولاد نه بغیر د اولاد بخي. ګوره لکه څنګه چې د رور خبره وکړه د کاکا خبره وکړه کنه مونږ ته کال کړو چې دوی چې د هغې 15 زامن دي د دنیا هر سشت دي سره خو صرف چې نشته ورسره هغه د مور خدمت کول د مور ساتل وسره نشته دی. نو زه وایم چې که د دې مازلي زه یو خبره وکړم چې که د دې مور دا 15 زامن نه وي که نه نو که د چا کره هم ته د چا سره پاتې کېدي نو دې به دا په زړه کې نه فیل کولی چې زما خو خپل اولاد هم شته هغې زه اچولې م چا به وله پیغور خو کم سے کم نه ورکو چې تا پې څومره ځان وخوړو هر څه د دنیا پې وخوړ او نن ستا دا حال دی.
زه وایم چې داسې اولاد یې الله چاله نصیب هم نه کړي. کله چې موږ د اولاد لپاره دعا کوو که نه جی موږ دا دعا موږ له پکار چې یا الله مال اولاد راکړي خو نیک اولاد راکړي. نیک اولاد نیک سوال د خدای نه نه کوو. موږ اولاد وایو یا الله اولاد راکړي او نیک ورسره نه وایو. بالکل. مزلي مور مو ژوندۍ ده؟ شکر دی او دواړه ژوندي دي. الله ماشاءالله. او زمونږ والد صاحب نشته دی خو الحمدلله زما 2 موریانې دي. ماشاءالله. زه حقیقت درته وایم که نه زه د دنیا خوش قسمت ترین انسان یم او زه چې کله هم چا سره څه خبره څه کیسه راشي نو یا څه داسې خبره وي چې مطلب الله تعالی زما هر کار سي کوي. الله تعالی زما ډیر زیات خوشاله ساتي. نو ماته څوک داسې وایي چې مطلب ته خو ډیر نو زه ورته وایم چې زه یې سم نه یم زه خاوره یم. دا صرف او صرف زه په ځان پوهېږم چې ما پسې وروسته د مور دعا دي. په حقیقت درته وایم چې کله هم په کم موډ کې زه مطلب پوه شم چې یار دا ډېره سخته الله تعالی داسې راته اسانه کړي که نه چې زه پوه یم نه شم خو زه بیا ځان سره وخندم چې وروسته راپسې ډېرې تکتورې دعاګانې دي. حقیقت دا وایي چې د پلار دعا دې وي ناکامه به نه شي او چې د مور دعا وي نو سپور به نه شي. بالکل صحیح خبره ده. نو مور پلار ګوره که موږ دې کې دنیا کې چې کوم عزت هم ونه کړو په سپک نظر هم ورته وکړو عزت هم خدمت هم ونه کړو که نه صحیح خبره ده. نو دا یاد ساتئ چې دنیا آخرت دواړه خراب دي بیا. بالکل صحیح خبره ده. او موږ په خپله روان یو موږ به هم والدینو مطلب هغه خوریانې چې مطلب ما یو خبره وکړه چې نن یې نګورې که نه نن خو یې نګورې او دا خبره ځان سره ولیکه چې یو څو کاله پس به ته هم خوښې وي دا به تا سره کېږي چې دا ته څه کوې هغه یادونه به ستا د مخې له راځي. نه په خپله به ورسره کېږي خپل اولاد به ورسره کوي. دا به راځي لکه دا اوس والدین موږ نه څه غواړي هېڅ هم سره مینه رانه غواړي. مینه غواړي. ډېره مننه مازلي او زړه مې کېږي چې ډېرې خبرې نن سبا ډېر سیر ټاپکونه وي په دې ډر کوم خو ته ګوره ډېر مستقل نو خانداني سړی ګورې ښه. مننه ډېره مننه خوشحال راته اوسې وروره. مازلي او بډبیره یاد ساته. السلام علیکم. تhank you وعلیکم السلام. ډېره مننه مازلي د بډبیرې نه او ما سره ډېرې خوږې خبرې او ډېرې زه وایم پته نشته دی چې د ورور ما ته خبرې وکړې ما ورته په خپله وویې که نه چې د عبرت دپاره ما ته داسې دلته کس په کار دی چې راشي داسې خبره وکړي دا کاکا چې کومې خبرې وکړي د ما په خپله لیدلي دي. زه یو خبره کومه چې زه د پېښور کې تقریبا 8-9 سال زما وشو نو دا ټرینډ ډېر زیات شوی دی. دا خبره ډېره زیاته شوې ده لکه ما چې یو خبره وکړه چې څنګه واده وکړي بس ځان ته ځي او مور او پلار او وروڼه هر څه بس بیل ځان ته خپله وې کمره مې جوړه کړه او زه ځان ته شوم. دا ډېر زیات د نقصان خبره ده. دا ډېر زیات د ناکامۍ خبره ده. حقیقت درته وایم زه د صاحب کا فاټې ایریاز نه چې کوم د تعلق لرم نو اوس هم د کلي او د غرونو دا خلک چې کم دي دا اوس هم په جاینټ فیملی کې پاتې کېږي. په هغې کې اوس هم د مشرانو او د والدین د مور او پلار چې کم قدر کم خبره کم عزت هغه اوس هم شته. د مور مطلب چې بچی سپینګیری هم وي که نه او مور یا پلار ژوندي وي د مور او پلار د اجازه بغیر هغه یو ګیلاس اوبه هم نه څښي. نو زه وایم چې هغې خلکو ته داد ورکول پکار دی. زموږ د ښارونو کې چې کوم خلک شو که نه نو حقیقت دی چې زه په خپله دا خبره کوم چې موږ دا نوی جنریشن به څنګه وي زه دې ته یېرېږم دا نوی جنریشن به زموږ څنګه وي ځکه چې هغه هم په ښار کې دا ویني هغه فلانې واده وکړو لاړو بیل شو څنګه خو داخلي یا د ګاډۍ دی یا د فلانې خو داسې زموږ د نقصان راکوي. یعنې هو ډېر خبرې ترې مو وکړې د مور په حواله سره خو یو خبره درته بیا هم کومه چې هغه انسان کله هم خوش قسمته نشي کېدی چې هغې نه والدین خفوي هغې نه مور او پلار خفوي هغې نه مور خو هغه هستي ده. ما درته په شروع کې خبره وکړه چې مور هغه هستي ده چې هغې د خپو لاندې جنت دی. دا ځان سره دا بار دا خبره زه ولې کومه جنت ته رانه نشي تللی په قسم سره به نه درته وایم ځکه چې قسمونه ښه خبره نه ده خو دا د سره ولیږه چې تا نه مور خفه لاړه که نه او ته مانه جنت ته لاړې. یو ملا نه تپوس وکړه ورشه لږ خو ملا سره کښېنه چې ملا زما نه مور خفه ده چې هغه تا ته څه وایي. انیوه یو بل کالر ته هم ورځم چې کالر څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې وروره. ښه زه پېښور کنټینمنټ نه خبرې کوم یم د ماشوخېلو دلته سرجي سیکورټي ګارډ کې ډیپټي کوم. جی زمونږ په ماشوخېلو کلي کې یو دوه وروڼه وو چې هغه دوه وروڼه به کور ته نو راغلي نو مور به یې په لاره کې څارنه کوله چې
چې زما زامن نه دي راغلي. پوره شپه به ناسته وه، ټول به یې ډوډۍ نه خوړه. هی بالکل هغې ته به یې په پيو کې روټۍ ورکوله، چوري به یې ورکوله، ډېرې واړه رالوی کړي وو، تقریبا د 500 د 550 کالو کې عمر کې وو. واده یې وله وکړو او مور سره یې داسې کارګردګي کوله چې سم درته نه شم ویلی. ما دې ملګري خبرې واورېدې او زما خپله مور وفات شوې ده. الله تعالی دې هغې له جنت ورکړي. او ما ته د خپل درد را محسوسه شو او هغه داسې کار کړی وو چې مور خپل کور کې وفات شوې وه. جی. او دی بهر مزدورۍ له تلي وو، نوکرۍ له تلي وو، نوکري نه کوله، خو یو ځای کې او بل ځای کې د پیو مستو دکان کولو، یو ټوپکو تماچو دکان کولو، هغې له تلي وو. او مور یې کور کې یوازې پرېښې وه. او مور کور کې یوازې وه. 2 انګیندې وې، هغه انګیندې هم داسې انګیندې وې چې هغې یې ختمانه نه کوله، په خپلو دسماتو کې په خپلو دغه کې به پرته وه. افسوس. زمونږ خوځو مرزو به وله خدمت کولو. زما داسې یو ترو شانتې کېده او چې هغه وفات شوه، دې 3 نیمې ګنټې په کور کې ساتلې وه. جی. چاته هم دا حل نه ویلو چې یاره زمونږ وفات شوي وه. دې بچو پسې وله خلکو سوال جواب وکړو چې راشي ستاسو مور وفات شوې ده. افسوس. نو 3-4 ګنټې پس د دې ښځې ولګېدې، پونچې کولې، کورونه یې صفا کوله. بعد د هغې نه پسې بیا اعلان وکړو چې زمونږ مور وفات شوې ده. وفات شوې سهار 10 بجې وه او خخم که سباره 10 بجې. نو هغې خواره باندې دومره تکلیف تیر شو چې درته اسم نشم ویلی. خو دې ملګري خبره وکړه نو ما له چا راوسته. بس ورور، الله تعالی دې مونږ ټول د دې قابل کړي چې مونږ د خپل والدین ډېر قدر وکړو. ډېره مننه ورور. ډېره مننه فرګي. تhank you. په دنیا کې داسې خلک هم شته. ګورئ، د مور درد لیدلی دی چې د مور نشته په دې دنیا. ما ته زما ملګري شفیق خان افریدي بار میسیجونه راکوي، خو کال نه میلاویږي. د هغې هم والده چې کومه د هغه وفات شوې ده، ډېر ماشومتوب کې دی پاتې. نو دی اوس چې کله هم خبره کوي نو هغه به بار د مور خبره کوي، هغه بار د مور خبره کوي. نو حقیقت دی، زما لایف چې کوم روان دی په فیسبوک باندې هغه هم ختمیږي. نو دې نه پس به هم زموږ او تاسو به 2 بجې پورې زموږ او تاسو سات وي. تاسو میسیج هم ډېر زیات راغلی، زه به شاملوم او کال زم را روان دي. او زه یو خبره بیا هم کوم چې د چا والدین مور او پلار، یا په دې کې پلار یا مور کم یو ژوندی دی، دا د دنیا امیر ترین، مالدار ترین، خوش قسمت انسان دی. د خپل والدینو ډېر خیال وساتئ او